د پروګرام په دې برخه کې زمونږ او ستاسو قدرمن میلمه محترم قاری محمد صدیق صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي د قرآن او سنت په رڼا کې زمونږ او ستاسو په وړاندې عالمانه وینا واوري. قاری صاحب محمد صدیق حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. زما عزتمند محترم سامعين وحاضرين ورونو، الحمدلله زمانگا مشایخ استادان شیخ عنایت الله باجوړي صاحب، شیخ ابو وائل فضل حبیب صاحب، شیخ عبید الله مدنی صاحب، مشران علما دي او د مشرانو په خبرو کې خیری تفصیلی بیانات به ان شاء الله غي کوي. زه صرف او صرف د دې ملګرو سره د محبت په وجه باندې او د ملاقات په وجه باندې دلته حاضري مې ورکړې ده. تفصیلی بیان به ان شاء الله غي کوي. او زمونږ د راتګ مقصد صرف او صرف دلته دا دی چې یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته او موږ او تاسو ته د هغه انسانانو تذکره کوي چې هغه د جنت مستحقي. الانبیاء فی الجنه والصدیقون والشهداء. حدیث کې راځي: ورجل يزور اخاه في ناحيه المصر لا يزوره الا لله في الجنه. هغه انسان چې د خپل مسلمانانو ورونو د پاره چې هغه یو علاقه کې پاتې کیږي، دغه ملاقات د پاره ځي، الله سبحانه وتعالى با د دې ملاقات بدل کې جنت ورکي. صرف په دې جذبه باندې دلته راغلي چې الحمدلله دا کوم ملګري چې ناس دي، یا د علاقه کې دي، یا د مدرسه کې دي، یا د مسجد کې دي، په دې وجه زموږ سره محبت دی چې د الله سره تعلق دی او د الله سره محبت دی او د الله سبحانه وتعالى د دین خدمت کوي. د الله د پاره مو سره محبت دی او په دې وجه باندې دلته راغلي چې الله سبحانه وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. داسې مجالسو کې کېناستل، داسې علماو سره محبت کول او په داسې پروګرامونو کې شرکت کول، دا د الله سبحانه وتعالى د رضا سبب او باعث دی. د دې په مقابل کې الله سبحانه وتعالى انسان ته د قیامت په ورځ خپل دیدار ور نصیب کوي. په دې جذبه باندې راغلم. الله سبحانه وتعالى دې زموږ او تاسو دا کېناستل او الله رب العزت دې زموږ او تاسو دا راتګ قبول کړي. زموږ ورونو صحابه کرام زموږ او تاسو په شان انسانانو الله سبحانه وتعالى هغه ته ډېر عزتونه او سعادتونه ورکړي او داسې عظیم سعادت لکه صحابه مو داسې مجلس کې بناستو. صحابه فرمایي چې يمشي بين ظهورنا وهو من اهل الجنه. موږ سره به کېناسته پاسېده او هغه به جنتي انسانو. او دومره لوی مقام د صحابه کرامو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى ته راضي شوی دی. د مؤمن مسلمان د ژوند او د ژوندۍ مقصد دی چې الله راضي کی او چې کله الله سبحانه وتعالى دا خبره وکړي په خپل کتاب کې چې صحابه کرامو ناراضي ما زه ته خوشاله ما او صحابه هم د الله ناراضي وو
دنیوي او مادیاتو لحاظ سره هغه ډېر کمزوري خلک. تاسو د علماو نه درسونه اورېدلي، بیانات هم اورېدلي دي چې د مدینې په کوڅو او ګلو کې به صحابه کرام د لوږې د وجې نه بېهوشه پراته وو. ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې موږ او تاسې ته د دین ډېره حصه را رسولې ده. په هر باب د علم کې چې وګوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغه صحابي به د لوږې د وجې نه بېهوشه پروت و. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به صحابه کرام ولاړو، په صفونو کې به را پرېوتل د لوږې د وجې نه. د کورونو حالات، د کپړو حالات، د معیشت حالات د هغې صحابه کرامو موږ او تاسې بار بار اورېدلي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې به په میاشتو میاشتو باندې الهلال ثم الهلال ثم الهلال، یو میاشت او بیا میاشت او بله میاشت د خوراک صدرک به نه لګېده، ګزاره به په کجورو په اوبو باندې کېدله. د دې دومره فقر او د دومره تنګدستۍ باوجود چې الله سبحانه وتعالی دغه صحابه کرامو ته کم مقام او کم بشارتونه، کم خوشخبرینې او کم عزت او سعادت الله ورکړه، زمرونه هغې کې څه صفات موجود دي. موږ او تاسې کوشش دا وکړو صفات ځان کې پیدا کړو. الحمدلله بیانات ډېر کېږي، درسونه ډېر کېږي، په میموري کارډونو کې هم بیانونه دي، په موبایلو کې هم شته دي، کتابونه په هره ژبه کې لیکل شوي دي، وضاحت یې شوی دی، درسونه هم کېږي، مدرسې هم دي. کوشش دا وکړو چې موږ او تاسې کې هغه صفات پیدا چې کوم چې صحابه کرامو کې، او صحابه کرام به کوشش دا کوي چې ټول ښه صفات ځان کې پیدا کړي. موږ هم دا کوشش وکړو چې د صحابه کرامو ښایسته صفت به ځان کې پیدا کړو. یو صفت به صحابو کې دا و چې د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه خبرې اورېدل او په هغې باندې عمل کول، او دا د مسلمان صفت دي، ان یقولوا سمعنا واطعنا، خبره مو واورېده او عمل پرې وکړو. ډېر مسلمانان داسې چې دعوت ورکړي لکه ږیره پرېږدي چې عمرې نه راشم بیا به پرېږدم، او کوژدن مې کړی چې واده وکړم بیا به پرېږدم، لکه دا نسوار پرېږده یاره روزې له ځم چې راشم بیا به پرېږدم. ورو د مسلمان صفت به دی چې د خیر خبره ورته وشي، سمعنا واطعنا. ځکه کلمة الحکمة ضالة المؤمن اینما وجدها فهو احق بها. د حکمت خبره، د خیر خبره، د دین خبره، دا یو قیمتي شی دی چې د مسلمان نه ورک شوی دی، چې کوم ځای کې پیدا کړي او د چا نه پیدا کړي هغه حاصله کړه، هغه راواخلي. نو الحمدلله دې پروګرامونو کې ټولې د خیر خبرې کېږي، ټولې د خیر خبرې، دا د حکمت خبرې دي، د خیر خبرې دي. موږ تاسو کوشش وکړو چې د صحابه کرامو دغه صفت په ځان کې پیدا کړو. د دین خبر اورېدل، په هغې باندې سوچ کول، هغې باندې عمل کول، او دا به د مسلمان صفت دي. ځکه زموږ او ستاسو سوچ فکر دې طرف ته نشته دی چې روزې ته به مرګ پرېږدي که پرې به مې نه دی کېدی چې مرګ رامخکې شي ما باندې، عمرې ته به زما ژوند او زندګي هغې پورې که نه وي. د دې وجه نه زما ورونو دا ژوند چې دی، دا زندګي چې ده، د الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو یو چانس را کړی دی، یو غنیمت یې را کړی دی، یو موقع الله را کړې ده، او د خیر هر کار چې موږ او تاسو ګورو اورو عمل پرې کوو، دا د مسلمان صفت دی، او دا د صحابه کرامو صفت و. بل زما ورونو هغه دا چې صحابه کرامو به په نصوصو کې تدبر، سوچ او فکر کوو، او د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث، د الله سبحانه وتعالی د کتاب آیاتونه، د دې فهم او د دې فایدې ډېرې اسانه دي. کوشش موږ او تاسو دا وکړو چې په هر بیان کې د هر عالم د وعظ او نصیحت نه او د بیان نه څه نه د فایدې سره حاصلې کړو او هغې باندې عمل وکړو، او کوشش دا وکړو چې په کوم کیفیت او حالت کې اجتماع راغلي چې زو چې څه نه څه تغییر او څه نه څه بدلون زما ستا په ژوند او زندګۍ کې ښه طرف ته راغلی. ځکه الله فرمایي فإن الذکر تنفع المؤمنین. د الله سبحانه وتعالی د دین تذکیر او د دین خبرې به مؤمن او مسلمان ته ګټه رسوي. کوشش دا وکړو چې داسې مجالسو کې مخکې شیخ صاحب حدیث ویو چې دا ریاض الجنه د جنت باغچې دي. دا کوم ملګري چې عمره حج ته تللي دي، په دې موبایل کې یو ایپ ډاونلوډ کېږي، هغې باندې به ځان لمبر حاصلې 20 ورځو کې میاشت کې چې ته ریاض الجنت ته راشي. تا سره په کور کې، تا سره په ماحول کې، تا سره په محله کې، په معاشره کې د جنت باغچه شته. دا د جنت باغچې دي زما ورونه، حلق الذکر، د قرآن د تعلیم او تعلم حلقې، د الله د دین حلقې، مساجد، دا د جنت باغچې دي. فرتعوا فیها چې دې کې موږ ځان موړ کړو، ځان پکې وسرو، او مړېدل زما ورونو زموږ او ستاسې د روح مړېدل دي دلته. زموږ او ستاسې ایمان زیاتېږي، دې سره ایمان کې طاقت پیدا کېږي، ایمان هم زیاتېږي. نو نصوصو کې سوچ او فکر او تدبر وکړو. دا کوم آیتونه چې ما تلاوت کړل دې خلاصه او حاصل بیانوم سر، ځکه علما ناشته الحمدلله مشایخ دې هغې به بیان کوي،
تفصیل سره به بیان اورو، سوچ سره به اورو، توجه سره به اورو چې الله سبحانه وتعالی زموږ اساسي ایمان کې زیادت راولي او الله رب العزت فکر آخرت طرف ته راوګرځي. نو بیان به کې ان شاء الله. دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی یو درې صفات ښه ذکر کړي او درې ناکاره، درې ښه صفات او درې ناکاره صفات، او د هغې نتیجه الله سبحانه وتعالی ذکر کړې ده. کوشش موږ او تاسې وکړو چې دا ښه صفات ځان کې پیدا کړو. ځکه یوازې به دا نه وي چې زما ورونو خبره واورو او بیا یې هیره کړو یا یې پرېږدو. اکثر مسلمانانو جذبه داسې چې د جمعې د خطبې عنوان ورته لکه جمعې خطبه وشوه او امارت شو، څوک راغلی مدني صاحب راغلی او شیخ زاهد الله صاحب ښایسته خطبه وکړه. خطبه کې څه خبرې یاره په ذهن په اخلاص نه شي، خو ډېرې ښایسته خبرې. دومره پته ورته نه لګي چې د خطبې عنوان څه شي، او فکر آخرت و، د مونځ موضوع وه، د روژې موضوع وه. ځکه زما ورونو توجه نشته دی. الله سبحانه وتعالی هغه چاته هدایت کوي لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. صحیح توجه سره سره کینی. نو دې آیت کې زما ورونو درې ښایسته صفات الله سبحانه وتعالی ذکر کړي سورته واللیل اذا یغشا کې. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. د آیتونو حاصل ذکر کوم هغه دا چې چا کې د درې ښایسته صفات ذکري، الله سبحانه وتعالی به د دنیا او د آخرت معاملات آسانه کړي. الله سبحانه وتعالی به د جنت کارونه ورته آسانه کړي. رب العالمین په ژوند او ژوندګي کې خیر او برکت واچي، او دا زم غواړم تاسې هم غواړئ. نو چې دا غواړو زما ورونو دا صفات په ځان کې پیدا کړو. اول صفت دا دی چې دا کې د بذل او عطا صفت موجودي، د انفاق صفت در کې موجودي. ځکه زما ورونو د دنیا د امتحان او د ابتلا ځای دی. دا مدارس چې الحمدلله زموږ استاد په معاشره کې جوړ دي، الله سبحانه وتعالی خزانه څخه خالی شوي نه دي. الله سبحانه وتعالی د مساجد د مدارس منو سلوا په شکل کې دی طالبانو ته رالیږلی شي. ځکه الله سبحانه وتعالی جنت جوړ کړی دی، عظیم الشان جنت، چې دا هغه کمزوري مؤمن به د دنیا په لس چنده باندې جنتي، او د هر جنتی د زړه خواهش او امید ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. الله به هر خواهش پوره کوي. د دنیا کې الله پوره کولی شي. دا امتحان دی، ابتلا ده زما ورونو. نو چا کې چې د انفاق ماده موجوده وي، د بذل ماده موجوده وي، ښایسته اخلاق، علم ورکول خلکو ته، خدمت کول خلکو سره، مساعده او کومک کول خلکو سره، د خیر په کار کې منډه وال، واتقى او ورسره د الله خوف او خشیت ورسره. ځکه ډېر خلک خرچي کوي، پیسې ورکوي، خو د الله یره پکې نه، تقوا پکې نه. وصدق بالحسنى او د کتاب او د سنت د نصوصو تصدیق کوي، په هغې باندې ایمان او عقیده ساتي. الله سبحانه وتعالی به د انسان ته ټول کارونه اسانوي. نو دا ښه صفات، درې صفات الله سبحانه وتعالی ذکر کړي دي چې د دې په نتیجه کې به رب العالمین انسان ته د هدایت لارې کولاوي، د جنت اعمال به درته اسانوي. په ژوند او زندګي کې به خیر او برکت استا، ستا په مال کې به خیر او برکت، ستا علم کې به خیر او برکت، ستا بچو کې به خیر او برکت. کله چې دا صفات من کې پیدا شي. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. د دې الټه کې انسان کې د بخل صفاتو او تکذیب د نصوصو، نو الله سبحانه وتعالی به دغه انسان ته د جهنم لارې او کارونه اسانه کړي. زما ورونو دا مدارس دي الحمدلله. د دې مدارس مقصد څه دی؟ الانسان للدنيا والاخره. الانسان للدنيا والاخره، تربیه الانسان للدنيا والاخره. د انسان د داسې انسان جوړول چې هغه په دنیا کې یو ښه انسان او آخرت کې ښه انسان جوړ شي. د دې مدارسو په امت باندې، په انسانانو باندې ډیر زیات احسان دی زما ورونو. دا مدرسې دي چې ماشوم ته داسې تربیه ورکوي چې خپل پلار وپېژني، د خپل پلار حق وپېژني، د خپل مور حق وپېژني، په معاشره کې یو ښه انسان جوړ شي، د مشر او د کشر حق وپېژني، د پردي مال او د خپل مال تمیز وکړي، د حلال او د حرامو فرق وپېژني. دا زما ورونو دا کمال صرف او صرف په دې مدرسه کې دی. دا مدرسې د الله سبحانه وتعالی یو ډیر فضل او احسان دی موږ او تاسې باندې. کوشش وکړو موږ او تاسې دې مدرسو سره همکاري وکړو او د اعطا صفت، د ورکړې صفت په ځان کې موجود کړو. که موږ او تاسې وګورو بعضې نمونې امثله، مسجد نبوي دا وقف ځای دی او صحابه کرام وقف کړی و. څومره عصر زمانه شوې ده، څومره وخت شوی دی، مسجد نبوي کوم حالاتو ته ورسېد.
په لکونو خلک پکې ځایږي، معتمرین، حجاج، مونځ کوونکي، سجدې رکوګانې پکې کېږي. او دا زما ورونو د مرګ نه وروسته هم دغه عمل پکارېږي. 3 کارونه د حدیث مشهور تاسو اورېدلی دی. ورجل یو هغه انسان دی چې داسې صدقه وکړي چې هغه د مرګ نه وروسته هغې پسې پاتې شي. اکثر ملګري سعودي ته تللي، څوک عمرو ته، څوک حج ته، څوک کاروبار دپاره. د حرم نه چې ملک فهد په ګیټ باندې راوځي، وقف ملک عبدالعزیز الخیریه، یو لوی عظیم الشان بلډینګونه دي د ملک عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه وقف دی حرم ته. دغه زما ورونو کروڑونه اربونه وري کربونه سرمایه او پیسې دي، دا د الله لپاره وقف دي. د عثمان رضی الله عنه وقف هغه اوس پورې موجود دی. د الله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په عصر زمانه کې چې کوم صحابه او بعضي تبرعات کړو د الله د دین لپاره، د دین د مدارس او مراکزو لپاره، اوس پورې هغه موجود دي. او الحمدلله تاسو بار بار ورته کې ډیر زیات خیر دی. یو حدیث صرف دې لپاره چې دا زمونږ اوسه ذهن کې دا خبره تازه شي او لږ جذبات هم راویښ شي. نبی رسول الله فرمایي چې انسان د حلال مال نه نیمه کجوره د الله د پاره ورکی، الله رب العزت هغه په خلاص باندې اخلي. او الله سبحانه و تعالی هغه داسې ساتي کوي انسان چې د خپل اس بچي ساتي او غټي، حتی تكون مثل جبل، تر دې پورې چې هغه نیمه کجوره د الله په وړاندې د غره عمر ثواب الله ورکوي. زما ورونو دا مدارس، دا د حفظ حلقې، دا د دین مراکز، دا چې څوک دا جوړي دا موږ سره احسان کوي، چې څوک دا خدمت کوي زما ورونو دا موږ سره احسان کوي. دا زموږ اساسي بچو ته د الله سبحانه وتعالی دین ورخي. کوشش وکړو موږ او تاسې دې سره همکاري وکړو، دې سره کومک وکړو. علاقه کې ډېر خلک محتممین او ناظمین روان شي چېرته سعودي ته ځي، لکه دوبۍ د چېرته مدرسې له چانده کومه، دلته هم خلکو سره پیسې شته. خو زما ورونو یقین نشته. یقین د الله پیغمبر وایي یا ابن آدم انفق علیک، دا دم بچی خرچه کوه زه در باندې کوم. زما اوس ته خرچه به څه 1000 روپۍ 1 لک روپۍ د الله سبحانه وتعالی انفاق او د الله ورکړه. انفق علیک، دا جذبه موږ او تاسو ځان کې پیدا کړو. سلف کې صحابه کرامو کې دا جذبه ډیره وه. یو سلف کې یو ښه عالم دی باندې نوم یې شوی دی، هغې به روزانه صدقه کوله. روزانه هر ورځ چې به د کور نه وته صدقه به یې کوله. یو ځل د کور نه را روان دی، هغه سره پیاز یو غوټه ورسره ده، پیاز ورسره دی. نو څوک ورته وایي چې دې باندې څه کې دا خو صرف بدبویي ده. روزانه مې معمول دا چې د کور نه راځم یو څه صدقه به ورکوم. نن په کور کې لم اجد الا هذه البصله، دا یو پیاز مې پیدا کړ په کور کې، نو دې لپاره صدقه کوم چې زما معمول خراب نشي. الله سبحانه وتعالی وعدې دي زما ورونو، رب العالمین وعدې دي والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. دې سره مال زیاتېږي، دې سره ژوند او زندګي ښایسته کېږي. الله سبحانه وتعالی ستا په هر مال کې برکت اچوي. نو کوشش دا وکړو د مدرسو سره همکاري او دې سره کومک او د دې خرچه. زما ورونو دا ډېر د خیر ځای دی او ډېر د خیر ځای دی. دا هغه ځایونه چې دې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی ځمکه او دا دنیا قایم او دایمه ساتلې ده. الله سبحانه وتعالی دې دا مدارس دا مراکز قایم او دایم ساتي، الله دې آباد ساتي. او څوک دې سره کومک کوي رب العالمین دې هغې په حال مال کې خیر او برکت واچي. او الله سبحانه وتعالی دې حفاظت وکړي. زموږ تاسو سره د علاقې د خلکو سره د الله دپاره محبت دی. رب العالمین دې دا محبت سبب دخول جنت وګرځي. یقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم